نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. یو ملګری تپوس کړو چې د مړي په کور کې درې ورځو پورې خوراک کول څنګه دي او دغه درې ورځو پورې په اوله او په دویمه او په دریمه په مړي پسې خیرات کول څه حکم لري. او د یو کس کلیفي هم را لېږلی و، هغه په هغه خپل کلیپ کې یو څو خبرې کړې وې چې خلاصه یې دا راوځي چې په اوله ورځ او په دویمه ورځ په دریمه ورځ د مړي په کور کې روټۍ خوراک هم ناروا دی او په هغه پسې چې کومه دی خیراتونه کول هم ناروا دي. خو بیا یې د بعضې فقهاو عبارتونه پیش کړي. نو د دې خبرې تفصیل انشاءالله الرحمن را روان دی. ټولو ملګرو یارانو دوستانو نه هیله لرو چې بیانونه به په دې باندې انشاءالله په څو حصصو کې راځي، که څلور حصې شوي، پنځه شوي، هر څو حصې چې شوي سرطافه یې واورئ، ځان په پوهه کړئ او ټولې حصې واورئ. نو اوله حصه کې مونږ مقدمې په طور باندې څه خبرې کول غواړو او هغه دا چې فقهای کرامو چې دا کومه منع کړې ده د مړي په کور کې د خوراک څښاک کولو نه، نو هغه یې د ضیافتو او د مېلمستیا نه کړې ده. د مطلق ایصال ثواب نه، یعنی مطلقاً مړو ته ثواب بخل، په هغو پسې خیراتونه کول د دې نه فقهای کرامو منع نه ده کړې. او انشاءالله پر روان درسونو کې موږ ثابته کو تفصیل سره چې په دې باب کې قرآن کریم موږ ته څه حکم کړی، احادیث په دې کې موږ ته څه حکم راکوي، فقهای کرام پکې څه وایي، علما امت پکې څه وایي، تفصیلا انشاءالله الرحمن د هغې بحث سره روان دی. خو مختصر د فقهاو دغه خبره چې کومه ده هغه منع د خیراتونو نه، هغه صرف د مېلمستیا په دور ده چې یو څوک په دغه اوله او دویمه درېیمه ورځ باندې د مړو په کور کې یو چا لره مېلمستیا کوي، نو فقهاو د دغه مېلمستیا نه منع کړې ده، ځکه چې دغه مېلمستیاګانې دا په خوشحالو کې په ښادیانو کې روا دي او په غمونو کې دا روا نه دي. هغه صاف سوتره د فقهای کرامو د عباراتو نه ښکاره کېږي. او بیا هغه کلیپ کې دا هم ویلي چې دغه مړي په کور کې د خوراک پخول هم ناروا دي او خوړل هم ناروا دي. انشاءالله وروستو د فقهاو عبارت به راشي چې دغه پخولې په نیت د ضیافت او د مېلمستیا سره صحیح نه دي، خو که بیا هم چېرته په نیت د مېلمستیا باندې پوخ کړی شو په طور د ضیافت او د مېلمستیا، نو خوراک یې جایز دی، لا بأس به. عالمګیرۍ کې پې تصریح کړي، وروستو به راشي. دغه کلیپ والا سړی په دوه زیږون کې خطا شوی او خو دا ده چې د فقهای کرامو عبارات دا مقید دي تر یو موقع پورې، تر یو محل سره تعلق ساتي چې هغه ضیافت او مېلمستیا ده، او د مطلق ګرځولي، عامې ګرځولي هره صدقه پې ناروا ګرځي. یو دې ځای کې خطا شوی دی. دویم دې ځای کې خطا شوی دی چې وایي دغه مړي کور کې پخول هم د دې طعام ناروا دي او خوړل هم ناروا دي. نو فقهاو د پخولو ته ناروا ویلي په طور د مېلمستیا، خو که په طور د مېلمستیا وې پوخ هم کړی شي نو خوراک یې جایز دی، خوراک ته ناروا نه دي ویلي. دویم دا کلیف والا په دقه ځای کې خطا شوی ده. دوه غلطیانې د فقهاو په دې عباراتو کې راوړي. او که د فقهاو د دې عباراتو دغه محمل ونه لټولی شي
کوم چې موږ بیان کو د فقهای کرامو د عباراتو نه واضح دی په خپله باندې په شان د اسمان د نور. نو بیا به غټه مسله جوړه شي هغه دا چې په ایصال ثواب باندې یعنی مړو ته ثوابونه رسېدل په صدقاتو باندې په دې د علما د امت اجماع ده او احادیث په دې وارد دي، قرآن کریم آیتونه په دې باندې وارد دي، انشاءالله روان دي تفصیلا. نو که یو څوک بالکلیه په مړو پسې د خیراتونو صدقاتو نه منکر شي، نعوذ بالله د قرآن کریم د آیتونو نه به منکر شي، د احادیثو نه به منکر شي، د اجماع امت نه به منکر شي، د دومره فقهای کرامو د اقوالو نه به منکر شي. خود به خود به دې ته لازم راځي چې په مړو پسې صدقات کول دا جایز دي. دې کې څه خبره نشته ده، دا په اجماع د علما کرامو باندې جایز دي. البته یو ډله ده چې هغې ته معتزله وایي. هغه معتزله په مړو پسې د خیراتونو د ایصال ثواب نه منکر دي. هغې وایي چې په مړو پسې ثوابونه نه رسیږي او د قرآن کریم د یو آیت کریمه نه استدلال کوي چې وان لیس للانسان الا ما سعه. د انسان لپاره صرف هغه عمل دی چې ده کړی، وایي د بل چا عمل ورته نه رسیږي. دغه آیت کریمه نه معتزله استدلال کوي. آیو حدیث پاک نه استدلال کوي. نبی اسلام فرمایي د مسلم شریف روایت ته چې کله بني آدم مړ شي دنه عمل قطع شي، بلکې درې خبرې د ته ثواب کې رسیږي. یو دا دی چې د علم منتفع په ځان پسې پرېښی، نو دغه علم نافع د ته فسته مرګه ثواب رسیږي، د ته فایده ورکوي. دویم دا ده چې د صدقه جاریه کړي په ځان پسې، نو دغه صدقه جاریه فسته وفات ته ده نه د ته ثواب د هغې رسیږي. او دریم دا ده چې نیک الواد په ځان پسې پرېښی، نو هغه نیک الواد هم فسته وفات ته ده نه هغې ثواب ورته رسیږي. دا د دې دوه دلایل دي د معتزلهو دپاره. هغې نه انشاءالله الرحمن د دې دواړو دلایلو نه بالتفصیل جوابونه را روان دي. د آیت کریمه د استدلال نه د اته جوابونه علما کرام کوي. په دغه چې هر تفسیر ګورئ، هر یو تفسیر چې کومه دی دغه اته جوابونه کړي. خو زه به د یو کتاب نیم په حواله باندې ویم او نور به ترک کړمه، ځکه چې بیا طوالت لازمیږي، اورېدلي ګراني. دې وجې نه چې په دغه آیت کریمه باندې هر یو تفسیر راړوئ، نو هغه به دغه جوابونه کړي، دغه استدلال د معتزلهو ته. او دغه حدیث مبارک دا چې تاسو په کوم کتاب کې ګورئ، دغه حدیث پاک صحیح محمل به لټولی او به بیان کړی، وروستو را روان دي انشاءالله هغه بیانېږي. نو عرض مې دا شو چې فقهاو څومره منع کړي دي د مړي په کور کې د خوراک کولو نه. هغه محمول په ضیافت باندې چې څوک په چا لره مېلمستیا د مړي په کور کې نه ورکوي، دا 3 ورځې. هر چې صدقه کول دي او فقراو لپاره دغه ورځ باندې تصدق کول او طعام برابرول دي او تیارول دي، او انشاءالله بالتفصیل له فقهاو نه وروسته ثابت چې دا جایز دي. دې کې د هېچا هم خبره نشته. بله خبره په طور د مقدمې هغه دا ضروري ده چې په مړو پسې عمل بخل او هغې ته ثواب رسېدل ته په 2 قسمه دي. یو د مړو نه عمل کول دي، یعنی هغه نه منځونه کول دي، روجې کول دي، صدقات کول دي په طور د نیابت سره چې ته پکې د هغه نه نایب جوړ شي او ستا د ادا کول د هغه نه چې کوم د فارغ الذمه وګرځېږي، د هغه ذمه پې فارغه وګرځېږي. یو په دې نیت باندې هغه چې کومه دی په مړو پسې اعمال کول دي. او دویم په طور د اثابت چې طور ته ثواب وبخي. دا 2 خبرې شوې. بیا د عبادات په 3 قسمه دي. فقهاو تقسیم کړي، یو بدني محض دي لکه مونږ شو، یو مالی محض دی لکه زکات شو، یو مشترک په مابین د بدني او د مالی کې دی لکه حج شو. نو فقهای کرام احناف فرمایي هر هغه عبادت چې هغه عبادت بدني محض دی لکه مونځ او روژه، دا په طور د نیابت باندې د مړو نه صحیح کېږي، دې کې نیابت صحیح نه دی. او هر چې هغه مالی محض دی نو په هغې کې نیابت فقهای احناف جایز ګڼي، لکه زکات ته په مړي باندې پاتې شوی دی، نو پس د وفات د هغه مړي نه زکات ته ادا کولی شي، د هغه نه پکې نایب جوړېدی شي. او هر چې مشترک بینهما دی لکه حج او عمره، نو په هغې کې که مړي وصیت کړی چې په ما پسې د حج او عمره وکړی شي پس د وفات نه، نو بیا په هغې کې نیابت جایز دی عند الاحناف. که مړي او وصیت نه و کړی نو بیا هلته نیابت جایز نه دی. او هر چې اصابت دی نو دا په اجماع د علما کرامو باندې
د تمام علماء فنیز باندې اثابت دا صحیح دی. مړي پسې د هر قسم خپل عمل ثواب بخل، که مونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که حج دی، که عمره ده، که دعاګانې دي، که صدقات دی، هر قسمه عمل کول هغې مړي ته ثواب بخل دا ورته رسي، جایز دی. البته امام شافعي رحمت الله علیه د قرات القرآن، قرآن کریم د تلاوت هغه د ثواب رسېدلو چې کومه دی د مړي دپاره هغه قایله نه دی. بهرحال دغه د علما کرام هغه مختصر شانته چې کومه دی په دې کې هغه تذکره شوله. دا په طور د مقدمې باندې یو خبره مونږ ذکر کړله چې مړو پسې خیراتونه صدقات د جایز دي. تفصیل وروسته دلایل را روان دي انشاءالله الرحمن. د مړي په کور کې لوګی کول، په اوله ورځ، په دویمه ورځ، په درېیمه ورځ خوراک کول، پخلی کول چې په طور د مېلمستیا نه وي، چا له دې پکې مېلمستیا غرض نه وي چې خان صاحب راغلی، نواب صاحب راغلی، MP MNA، دغه دې پکې غرض نه وي، بلکې په مړي پسې صدقه کول دې غرض وي، ثواب بخل دې غرض وي، جایز دی. هېڅ قسمه څه خبره ورکې نشته. کم فقهاو چې د دوی نه منع کړې ده د دې صدقاتو نه په اوله ورځ او په دویمه درېیمه، هغې په طور د مېلمستیا منع کړې، په طور د ایصال ثواب یې نه ده کړې. او ځلې بیا دغه مقدمه شوله انشاءالله الرحمن. را روانو درسونو ته دا یو مقدمه وه، موږ بیان کړه انشاءالله الرحمن. په دې پسې را روان بي تفصیل په دلایلو باندې دا خبره به ثابتېږي. تاسو ټولو ته انشاءالله انتظار کوئ، هغه چې کومه دی اورئ او د ځان سره یې محفوظ کوئ. وما علی الا البلاغ المبین.